نن موضوع دا چې ډېر اهمیت لري نو هغه د خلافت عثمانیه. خلافت عثمانیه وجود ته کله راغلو او په دې کې د مسلمانانو څومره اتحاد چې مسلمانانو خپل ځان ته اونکته او د دنیا په درې برای اعظمو باندې حکومت وکړه. دا په هغه وخت کې چې هر طرف ته عیسایانو حکومتو په ټوله دنیا باندې عیسایانو حکومت کو. په ټوله دنیا باندې یهود او عیسایان دا بره اقتدار والو څوک د دې مقابلې ته نشو راوتلی. الله رب العزت په هر یو سل صدۍ کې یو انقلابي سړی پیدا کوي، لکه څنګه په هر سلو صدیو کې یو انسان عالم پیدا کوي چې هغه د الله د کلام پرچار وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي وی قیامت پورې به جهاد جاری وي. نو هر طرف ته د دې غوغا وه. ترکمنستان په دغه ځای کې ارطغرل اوسېده. د ده د پلار نوم سلیمانو او د منګولو نه او رومیانو نه د دې نه ډېر سخت په تنګه کې راغلي وو. پلار یې چې سلیمان دی دا د خپلې قبیلې مشر و. دغه ټیم کې 100 خاندانونه دي وو. نو چې ټول کسان به راغونډ شو دا به 400 یا څه کم 400 ته رسېده نوجوان. لنډه دا چې سلیمان وفات شه خو ډېر بهادر انسان و. د منګولو سره به جهاد کو، دغه عیسایانو سره به جهاد کو. نو منګول زورورو ترکستان کې منګول په طاقت کې وو. نو ارطغرل فیصله وکړه چې پلار خو مې وفات شه، د دې کافرو نه ته مونږ ته پکار دا ده چې هجرت وکړو. دا زما موضوع نن ګورې فلسطین باندې زه لګوم او هغه مشتاق احمد باندې لګوم. هغه د نبی علیه السلام سره په شاه بیا ابي طالب کې چې کوم ظلم شوی دا ټولې به زه نن بیانوم. ارطغرل را روان شو د ترکستان نه 400 شهسوار ورسره دي او خاندان ټول قبیله را روانه شوه د هغه ځای نه سفر کوي چې بس ځو او ترکستان پرېږدو منګول مونږ نه پرېږدي. را روان دي اناتولیه دغې علاقې ته چې را ورسېد دا د ترکي په آخري بونډۍ کې دي. دلته چې را ورسېد دا نیمه حصه د یورپ سره لګي. دلته چې را ورسېده چې وی کته یو خوا مسلمانان لګیا دي جهاد کوي بل خوا کافر دي. او ارطغرل سره د 400 کسانو او د زنانو د ماشومانو سره را روان دي. خپله قبیله را روانه کړې. ارطغرل سوچ وکړه
چې زه ګورم چې زما مسلمان شا په شا کېږي او دغه عیسایان پرې زورور دي. دا یې ونه ویل چې زه خو مسافر یم او بس خپله لار به کوم، نه، خپل 400 کسان ورسره وو. هغې ته یې وفرمایل چې دا وګوره مسلمان شا په شا را روان دی، عیسایان پرې غالب کېږي، راځئ چې په دې ورشو. نو ارطغرل په هغه خلقو باندې ورغی. دا تاریخ چې زه نن بیانوم دې باندې ما ټیم حساب کړه، څه کم 15 ګنټې د سهار د اشراقو نه بعد ما مطالعه شروع کړې وه. والله قسم خورم قرآن مې مخې ته دی. بعضې خلک به دا ډرامې ګوري د ارطغرل، والله که ما کتلي او نه یې ګورم. د تاریخ شوقي یم او تاریخ ګورم. نو ارطغرل خلقو په ذهن کې دا راشي چې کني مولوي صاحب به دا ډرامه کتلي دی نه به یې څه زده کړي. والله که مې لیدلې وي چې یارې په دې کې به دا یو ډرامه څنګه وي او دا به څه چل شوي، والله که مې لیدلې او نه یې ګورم. خو تاریخ مې کتو نن د فلسطین په باره کې. نو ما وی راشه نن په خلافت عثمانیه باندې موضوع وکړه. نو ارطغرل جهاد شروع کړ. هغه عیسایان هغه په شا شو وتښتېده. مسلمانانو چې وکته چې دا سړی څوک دی او دا دومره کسان چې ورسره دي دا خو زمونږ ډېر مدد وکړه. په دغه ټیم کې دا ورته فرمایي وی زه خو دغسې د منګولو نه رالم، هغې ما سره ډېر ظلم کو زما د قبیلې سره. هغې وله په همدغه ځای کې وویل چې دلته پړاو واچوه، به ته زمونږ په دې وطن کې اوسېږه. دغه ټیم کې خلافت عباسیه په ترکي کې دا دلته اوسېدل شروع کړه. دل الله رب العزت یو بچی ورکړه دې ارطغرل ته او دا په ډېرو ځایونو کې جهادونه کړي. دل الله زړه ورکړه، نوم یې پرې کېښود عثمان. دا تقریبا چې د 21 سال عمر ته راورسېد. نو پلار په دغه علاقې کې دا قاضي جوړ کړ چې بچه ته به فیصلې کې، او دا ډېر زیات ذهین او دا به د خپل نوم سره یو لفظ لیکو، عثمان غازي. غازي هغه چاته وایي چې په جهاد کې وجنګېږي او ژوندی راشي. د ده غازي نوم د خپل نوم سره به لیکلو دا یو ډېر خوښ و. نو یو ځل دا په عدالت کې ناست دی، د یو مسلمان او د یو عیسایي لانجه راغله په یو مسله باندې. دواړه راغله او قیس عثمان رحمه الله ته پیش او ورته وایي چې جی دې مسلمان سره په دې باره کې زما دغه لانجه ده، دغه زما ګواهان دي. مسلمان دې ګواه پیش کړي. مسلمان سره ګواه نه و. عثمان هغه فیصله وکړه چې دغه شی دا د دې عیسایي دی. هغه عیسایي ډېر تعجب کې شه او ورته وایي چې یا عثمان ستاسو خو په دې علاقه کې بادشاهت دی، پلار دې بادشاه دی یعنی مشر دی او ته چیف جسټس یې، ته ولې زما په باره کې فیصله کې؟ پکار دا دی چې د خپل مسلمان په باره کې دې فیصله کړې وي. نو هغه ورته فرمایي وایي مونږ ته قرآن الله رالیږلی او په قرآن کې الله فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله فرمایي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ. واذا حکمتم بین الناس بالعدل، او کله چې تاسو څوک فیصله کوونکی جوړ کړي په عدل فیصله کوئ. هغه عیسایي متاثره شو
لاړو خپل کور ته خپل خاندان یې راوست سره د خاندان نه ایمان راوړو مسلمان هغې داسې ججانو زما جج چې مالدار او غریب مخامخ شي والله چې غریب به په حق وي خو که د غریب په باره کې د فیصله وکړه ما کوې دروغ دې ویلي دا به د مالداره نه یریږي هغه به پیسې ورکړي او فیصله به د مالدار سړي ګټلی کېږي د غریب سړي فیصله نه ګټلی کېږي باچا داسې پکاري چې د دې کلام نه خبري زما د پیغمبر علیه السلام سنتو نه خبري دا نه یم چې ټول ججان به داسې نیکان ججان به هم وي خو موږ چې اکثر ګورو والله د دې کلام نه خبري نو فیصله د یهودي د عیسائی په باره کې وکړه ایمان راوړه خو عثمان رضی الله تعالی عنه عثمان رحمه الله دا تقریبا 1299 ته چې ورسېد یعنی تاریخ نو په دغه ټیم کې د پلار وفات شو او بل تاریخ لیکي چې نه عثمان رحمه الله پس 1258 کې پیدا شوی او په 1280 کې پلار وفات شوی او بل تاریخ دا لیکي چې 1299 کې پلار وفات شوی دی اوس خو سن 2000 دی اختلاف تاریخ کې شته خو لیکن نور اختلاف پکې نشته نو په 1299 کې پلار وفات شو ارطغرل دا چې کله وفات شو نو ټول خلافت عثمان رحمه الله ته پاتې شو د خلافت واخیست چیف جسټس هم دی او بادشاه هم دی خلافت یې ترلاسه کړه فرمای یو ځل وده د خوب یې ولید په خوب کې ګوري چې د سینې مبارکې نه یو ونه راووته او دا ونه خوره شوه سار چې راپاسېد علماو ته راغی علماو نه یې تپوس وکړه چې ما بېګای شپې داسې خوب لیدلی چې سینې نه مې یو ونه راوخېږي او څانګې مکمل خوري شي هغه ورته فرمایي عالم وی خوب تعبیر دی دا دی چې ستا په نسل کې به الله باچاهان پیدا کوي او هغه به ډېر حکومت کوي عثمان رحمه الله حکومت شروع دی او جهادونه یې شروع که نو دنه علاقه چې د دې سره ګیر چاپېر وه د ترکي کې په دغه ځای باندې خلافت د عثمان رحمه الله راغی ولې د ډېرې مجاهدې وکړې او فرمای چې په خپل مرګ بیا وفات شوی دی په خپل مرګ وفات شو او ارطغرل په خپل مرګ وفات شوی دی دا چا شهید کړی نو خو د ده یو زوی دی اورخان دا یې زوی و د عثمان رحمه الله دا چې کله بیمار شو نو وصیت کی خپل بچی ته وی بچیا اوله خبره دا واوره کله چې تا ته څه مسله مخې ته راځي علماو ته ځه دویمه بچیه دا خبره واوره چې په خپل مال او په خپل بادشاهت باندې ونه نځېږي درېمه خبره بچیه واوره چې کم میشن مونږ ته شریعت ښودلی او زه پرې روان بچیه په هغه میشن به روان اوسې او څلورم وصیت بچیه دا واوره چې یو انسان هم نه پاتې کېږي په دنیا کې هر انسان ته الله مرګ راولي خو بچیه چې داسې مرګ تاله راشي چې ستا نه لاندې ماته خلک خفه نه اورخان ورته وی بابا جانا زه به په شریعت عمل کوم انشاءالله نو بیا دله بادشاهي پاتې شوه په 1324 هجرۍ کې عثمان رحمه الله وفات شه بادشاهي اورخان زوی ته یې پاتې شوه بیا د خلافت شروع که
دم ډېرې علاقې فتح کړې او قسطنطنیه دغه علاقې ته اراده وه چې دا فتح کوم. نبي علیه السلام د دې فضیلت بیان کړی و. نو کله چې ده هر طرف ته فوج ولېږه چې لاړ شي اخوا طرف نه چې په موږ باندې څوک حملې ونه کړي، منګول او دغه عیسایان او دغه برطانیه دغه روم دا ټول خلق دې ته یو او دغه مسلمان به یې وای. دغه برطانیه کې عیسایانو دا ټول به یو شو او په دې به حملې کولې، دا به وهل. خو اورا خان ډېر قوت والا و، د ده نه ټول خلق په باچۍ کې خوشحاله و. اورا خان چې بادشاهي کوله نو ډېر څه ملکونه دم قبضه کړه او دغه رومیانو ته، منګولو ته او عیسایانو ته لوی شکست ورکړه. نو د دې زړه نورم مضبوط شو. مجاهدین به تیارېدل ورځ په ورځ. بلقان علاقې پورې دا فتح کړه. بلقان کوم ځای پورې؟ د ترکي نه ونیسه، یونان، دا ایشیا، دغه علاقې پورې دا ټولې د فتح کړې. عرب دا ټولې په منځ کې راګیر کړه. داسې جهاد یې کړ. زموږ مسلمان دومره ملکونه دي چې شمارې یې او وایي خدای راچي چې په مړه خېټه شروع کړي چې خېټه به دې وکړي چې نومونه به ختم نه کړي. او دومره غټ نوم زمونږ د مشرانو به درته په ټي وي کې راوړي چې شروع وکړي نو پکې پوره 15 منټه لګي چې نوم یې صرف پړاوي او کارنامې یې والله چې 0/0 به او نوم به یې دومره غټ چې پړاوونه باندې به ستړی شي. افسوس مسلمانه دا تاریخ چې زمونږ د مشرانو نه زمونږ د مشرانو به درته په ټي وي کې راوړي چې شروع وکړي نو پکې پوره 15 منټه لګي چې نوم یې صرف پړاوي او کارنامې یې والله چې 0/0 به او نوم به یې دومره غټ چې پړاوونه باندې به ستړی شي. افسوس مسلمانه دا تاریخ چې زمونږ د مشرانو نه مونږ ته پاتې دی هغه پړاو کا. هغه عیسایانو، هغه رومیانو، هغه برطانیه، هغه امریکې، هغه دا تاریخ پړاو کړی دی چې د دې مشران ډېر بهادر وو. که چېرې دا هغسې شو نو زمونږ به خیر نه وي. خو ما او تا دې ته نه پرېږدي. اورا خان چې کله وفات کېږي نو د ده زوی مراد دای په خلافت کېنو. ده به خپل خلافت جاري ساتو او ډېر ځایونه به دم فتح کول. شاید چې بعضې ځایونو کې دې شکست هم تاریخ لیکي، بعضې ځایونو کې شکست هم خوړلي دي، خو لیکن شاته کېده به نه. د هغه نه بعد د هغه یو زوی و د مراد بایزید دا باچا شو، خلافت بیا ده ته پاتې شو. بایزید دا یې نوم و، ده ته پاتې شو او ده به هم دغسې کارنامې کولې چې د حد نه سوا خدایات وساتئ. کله هم چې مسلمان اوچت شي کافر یې نشي والی بل مسلمان وله پیدا کوي. په همدې ترکي کې تیمور دا یو بل بادشاه و. ده په ایشیا کې یعنی ملیشیا په دغه علاقو د ده بادشاه تو، په ترکي، ملیشیا، ایران په دې ځایونو د ده بادشاه تو. بایزید ورته خط ولیکه چې ګوره زمونږ خلافت شروع دی، ته بادشاهي مونږ خلافت شروع کړی، چې پلار وفات شي زوی راځي، چې زوی وفات شي لمسی راځي او ته داسې وکړه د باچاهت مونږ ته وسپاره. خو تیمور ورته وایي دا چېرته کېدی شي، زه په خپله لګیا یم ملکونه فتح کوم او ته ما ته وایې. بس د دواړو جنګ شو او سخت جنګ وشه، خو بایزید یې ونیو رحمه الله، دا یې ونیو او دا یې راوست او دا یې قیدي که.
دا چې کله په جیل کې واچو تیمور نو دا په جیل کې وفات شو بهر راونوت ور اخلاص یې نه کا او په جیل کې وفات شو د ده بچي و په هغې کې اختلاف شو یو بچي به یې ویل چې زه به بادشاه کېږم بل به ویل زه به بادشاه کېږم په 1402 هجرۍ کې دا وفات شوی دی او په سن 1299 کې بادشاه خلافت شروع شوی 100 کاله او 400 کاله پکې تیر شو نو د دو بچو لنجه وه یو به وایي زه به بادشاه یم بل به وایي زه به بادشاه یم نو په دې کې دومره پورې شو چې د دې په منځ کې اختلاف راغی او عیسایانو ته د موقع د حاصلولو پیدا راغله همدغه رنګ کار امریکا او یهود کوي که دا مسلمان ملکونه مونږ ته یو شو دا مونږ نه پرېږدي هغه 58 یا 52 ملکونه چې میټینګ یې کړی و زموږ مسلمانانو په دوبۍ کې و که سعودي کې و تاسو ته معلوم دی 10-12 کاله مخکې وی مونږ به دا متحد یو دا چا مات کړه دا امریکې مات کړه امریکې ته پته ده چې مسلمان یو شو زما خیر نشته مسلمان خو ملکونه پرېږده په یو ملک کې یو نه کېږي یو پارټي یو طرف ته بله بل طرف ته دواړه د قرآن آواز کوي د نظام د اسلامي آواز کوي څنګه به اسلام راځي را به شي مړه والله چې د یو پارټۍ والا ښه کار کوي والله که د بلې پارټۍ والا یې صفت وکړي وبکي دا مشتاق صاحب چې اوس تللی دی او دغه د یهودو ونیو ما ته یو پارټي وښایه داسې د یوې نه علاوه نمونه یې رالم هر څوک پوهېږي د یوې پارټۍ نه علاوه نورې چې دا څومره پارټۍ دي ما ته وښایه چې د مشتاق صاحب صفت یې کړی یا د مشتاق صاحب دفاع یې کړي راته وښایه په نیټ کې راته وښایه د یو پارټۍ نه علاوه چې خلقو ولې یهودي ایجنټ ویلو د هغې پارټۍ نه علاوه هغه یې دوسم دفاع کوي نورو پارټو کې راته وښایه چې چا یې دفاع کړي نوم قدرې ناوي و هغه خپل ځان قرباني که هغه له په پاکستان کې د څه کمی دی سابقه سنیټر پاتې شوی ګاډي هغه له ولاړ مال او دولت هغه له پروت ښه خوراکونه هغه له پراته لیکن لاړو خپل ځان یې قرباني کو نن د یهودو په لاس کې ګیر دی او څه یې وړه خوراک یې وړه مشتاق صاحب هغه سنت ژوندی که کم چې شاه ابي طالب کې و نبی علیہ السلام بندیوان دی او صحابیات دی او دغسې د نبی علیہ السلام خاندان اگر چې کافر هم پکې و شاه ابي طالب ته به د شپې او د ورځې پټ پټ خوراک رسو نن هغه سنت والله مشتاق ادا کو داسې سنت په دې زندګۍ کې ما ته وښایه چې په دې خپل عمر کې نه 200-300 کاله مخکې لاړ شه که دغه سنت تر اوسه پورې چا ژوندي کړي دا په دې خلک وایي یارې په سنتو 100 سیدانو اجر میلاویږي دا سنت نه چې روټۍ ته پرلتې ووښیو بسم الله وعلى برکت الله یارې 100 شهیدانو والله که په دې 100 شهیدانو ثواب میلاویږي ثواب ته میلاویږي خو 100 شهیدانو نه علماو نه تپوس وکړه هغه سنتو باندې د 100 شهیدانو اجر الله ورکوي چې امت پریښي وي نن هغه سنت مشتاق ژوندي که هغه سنت نن مشتاق ژوندي که دغو باندې 100 شهیدانو اجر الله ورکوي مسلمان په مسواک کې ګوري مسلمان په دې کې ګوري چې روټۍ ته کښېني داسې به وله تاو شي او داسې به راتاو شي دغه باندې اجر شته خو د 100 شهیدانو اجر والله دې نشته زه نه ویم علماو نه تپوس وکړئ په هغو باندې میلاویږي چې امت پریښي وي او ته یې ژوندی کړې په هغو باندې د 100 شهیدانو اجر میلاویږي نو مشتاق صاحب نن هغه ځای ته تللی دی او خپل سر یې پرې بیلوده بس سر یې بیلودلی دی کافرو په لاس کې دی او یهود چرته هم د مسلمان سره وفا نه کوي
زموږ لیډران غلي ناست دي ولې دا د دې د پارټۍ سړی نه و کني په چغو به یې دومره چغې والې نن د جمعې په ورځ والله که د دې پارټۍ سړی وی تا به نن دا موبایل کتلی و چې اوړی به دې ولې مشتاق صاحب تللی ولې د دې پارټۍ سړی به و خو چې د دې نه دی والله که په منبر کې هم نوم واورې دا زه د هغې سره دا خبره کوم الا هغه کس به وي چې هغه په پارټو کې تعلق نه ساتي لکه زما خو په څه به ووایو مسلمان غلی دی هغې غریبان یوازې مشتاق صاحب نه دی انګریزان پکې تللی دي ګلوبل سمود فلایټ دی که څه دی دغه دومره خلک په دې کې تللي 44 ملکونو کسان تللي او پر وی 50 کشتۍ دي دومره خلک تللي دي ګلوبل ویلې کېږي دنیا ته سمود ویلې کېږي طاقتور فلایټ که څه ورته وایي دغې ته ویلې کېږي کشتۍ د دې معنی دا دي او دا ټول روان دي مسلمان غلی دی والله دا یاد وساتئ که زما پاکستان ولا صرف دومره وي یهودو ته چې که دا کشتۍ دې په 2 ورځو کې دننه پرې نه ښودې والله چې در باندې درځم زما د پاکستان فوج نه دا ملکونه د کفار والله داسې یریږي که ته پرې نه ښوده ما ته وایي اسلام نبي نوم دې بدل که دروغ دې وایي د پاکستان د فوج نه دومره د بمبداران یریږي خو افسوس دا دی غیرتي پکې لټول غواړي غیرتي پکې وښایه مونږ وایو زمونږ فوج په ټوله دنیا کې 1 نمبر دی خو صرف چې اشاره ورکړي یهودو ته والله چې دا کشتۍ او دا مشتاق صاحب او دا ټول خلک به یې راپرېږدي دا دومره سخت یریږي خو افسوس دا دی چې غیرتي پکار دی غیرتي شته نه مونږ کې نو فلسطین نن هغه اوازونه کوي نو خلافت عثمانیه چې بایزید مړ شه وفات شو نو د ده یو زوی و محمد هغه راپاڅېد او د خپلو بچو کې یعنې ورونو کې اختلاف ختم که او ورته ویې ای خلکو مونږ ته پلار خلافت پرېښی باچاهت یې پرېښی دا څه ظلم په خپلو کې تاسو کوئ نو محمد چې راپاڅېده د خپل پلار د نیکونو هغه خلافت یې واپس واخیست تقریبا په دغه ټیم کې د محمد چې بایزید کوم ملکونه نیولي وو تقریبا 15-16 ملکونه دا ټول د ده لاندې د قبضې لاندې وو نو محمد راپاڅېد دم خپله مجاهدې کولې او قسطنطنیه ده فتح کړه بیا ارمان د چا اورا خان د عثمان د زوی هغه فتح نه کړه چا فتح کړه محمد د بایزید زوی د فتح کړه بیا په 9مه صدۍ کې بیا هغه راغی سلیمان قانوني دته ولې وایي دا چې کله راغی د فوج ته تنخوا مقرره کړه فوج ته یې طریقتم شروع کړه چې داسې به یي دته ځکه قانوني وایي دا ډېر قانون چې ده جاري کړی نن انګریزان پې عمل کوي مسلمان پې کوي نو سلیمان چې راغی ده داسې جهاد وکړه ده په 3 برای اعظمو باندې بادشاهت وکړه 3 برای اعظم په دنیا کې ټول څو دي 9 دي که 15 9 برای اعظم دي 9 دي 9 برای اعظمو کې 3 برای اعظمو باندې سلیمان بادشاهت وکړه دې ته مسلمان وایي څومره ملکونه پکې راځي په 3 برای اعظمو کې د دې سکول والو نه تپوس بیا وکړئ دا خلافت او زمون په هغه کې دا جمهوریت ته دا ترکي بیا ولې واورېده او دا خلافت چا ختم کړه دا په 1914 کې 600 سال خلافت د خلافت عثمانیه په 1914 کې جنگ عظیم وشه او برطانیه او دغه خلافت عثمانیه دا د دې سره یو شو دی ولا ځان ډېر غوړ کو چې ته مونږ ته راشه او داسې به شي واغسې به شي به دا غریب چې ورغې
جنگ خلافت عثمانیه والا چې کم باچا وغه بیلو ده چې بیلو ده مصطفی کمال دا د ترکی د خلافت د عثمانیه دا جرنیلو دا معمولي سړی نه و دا ډېر بهادر و دته چې پته ولګېده چې دا خو اوس خلافت عثمانیه راشه چې وی وو عربو ته اطلاع وکړه چا وکړه برطانیې او فرانس دی عربو ته اطلاع وکړه په هغه ټایم کې د عربو مشر شریف حسین و هغه له اطلاع وکړه چې ته ځان بیل کا عرب خپل ته به د ټولو عربو مشر شي او خلافت عثمانیه به وو او دلته مصطفی کمال ولا تیار کړو دای جرنیلو د خلافت د عثمانیه او دای ولا دلته تیار کړ خلافت ختم کا او جمهوریت راوست نو ترکی کې خلافت عثمانیه خپل مسلمان وال او په عربو کې شریف حسین خپل مسلمان وال برطانیه او فرانس چې پته ولګېده چې خلافت عثمانیه ختم شوه په 1924 کې مکمل خلافت عثمانیه ختم شوه دا د مسلمان واله مسلمان په مسلمان وال بس فرانس او برطانیه ته پته ولګېده نو عرب هم ټوټې کړه د شریف حسین سره هم دوکه وکړه کویت ولا جوړ کړه دوبۍ ولا جوړه کړه دوبۍ ولا دا ټولې ولا ټوټې کړه مصر شام دا ټولې ته لرې کړه مونږ ویری کافر زما مرګره الله فرمای لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء دا په دوستۍ منه سي دا تاسو مرګري نه دي نو دا د مسلمان تاریخ زورور خو چې کله مسلمان ته غلوي والله چې خپ پاور بالي خو چې کز بخوري 600 سال لکه یو سل کال تیر شي بل 600 سال خلافت عثمانیه چلیدلې ده او دا یاد وساته نن سبا خلک وایي جمهوریت بس داسې ټوپونه پکې وایي په ګیرم دا یاد وساته کم ځای کې جمهوریت وي دا به ښه ورځ نه ویني خلافت راولئ زه خو دا وایم چې الله پاک دې زموږ په پاکستان یو باچا مقرر کړي بس چې هغه وفات کېږي چې زوی راځي چې زوی وفات کېږي لمسی راځي چې لمسی په وفات کېږي کړوسی راځي دا سلسله ولې غلا به نه کوي ډاکه به نه وایي مال به د پاکستان نه وباسي هغه له به پته وي چې بس زما بادشاهي تر مرګه پورې ده نو هغه بیا غلا کوي د عرب ملکونه ولې په یک نمبر روان دي هغې خپل برقرار ساتلی اصل کې اسلام کې خلافت دی خو بس څه به ووایو الله مو دې معاف کړي نو دا مسلمانو خلافت عثمانیه دا مصطفی کمال اتاتورک هم ورته وایي او شریف حسین دا دې دوو ختمه کړې ده الله پاک دې بس که نن مونږ وی الحمدلله به دلته مونږ مسلمانان وی مسلمانان خو هم یو صحیح مسلمانان به وی الله مو دې معاف کړي نو دا یاد وساتئ د کافرو دومره چالونه دي چې هغې مسلمان نه پرېږدي هغې له پته ده چې مسلمان په خپل پاور کې راغی والله چې یو ملک هم ونه نشي ټینګولی نو مشتاق صاحب ته هم دعاګانې کوئ او د ټولو خلکو ته چې یا الله ته یې راخلاص کړي د یهودو د چالونو